بسم الله الرحمن الرحیم. زورخان ما تاسو ګورئ تحقیق نیوز. خپل ټولو کتونکو ته خبره کوم چې نننی پروګرام ډیر اهم دی، خاص کر د هغه سټوډنټانو لپاره، د هغه کسانو لپاره چې هغه د ملک نه بهر سټډي کول غواړي. دغه د کم مراحلو نه به تېرېږي دی، دته به کم مشکلات راځي او دی به څه کوي. داسې ډېر هلکان دي چې هغوی وایي چې یاره زه بهر لاړی خو چونکې ما له جیب اجازت نه راکوي. د دغې ټولو خبرو پوښتنه به کوو. موجود دی زموږ سره د بریلینټ ګروپ اف کالجز MD حمید الحق صاحب، او د هغه نه به کوو مونږ پوښتنه چې کوم ماشوم د ملک نه بهر ځي هغه ته کوم مشکلات دي او څنګه به ځي، د هغه هلته کې سټډي دوران کې او بیا د سټډي نه پس هغه ته څه کول دي. په دې ټولو خبرو باندې به مونږ دوی سره پوښتنه کوم. د دې نه علاوه ډاکټر صاحب خپله باندې د پولینډ نه PhD کړې ده، په دې حواله به مو سره خبرې کوو چې په څه کې PhD کړې ده او هلته کې دی د کوم مراحلو نه تېر شوی دی. ډاکټر صاحب پروګرام کې ته هرکلی مننه. ډېره مننه. اول راته دا ووایي جي زمونږ کتونکو ته چې د پولینډ او د پاکستان په سټډي کې فرق څه دی؟ د دې نه علاوه تاسو نور ملکونه هم کتلي دي. موږ په سټډي کې څومره وروسته یو او هغوی زموږ نه څومره مخکې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضرور صاحب لومړی خو ستاسو د راتګ یو جهان مننه، او په عین پس به زه ستاسو کوېسچن طرف ته راشم. نو ایجوکیشن د کوالټي په لحاظ سره خو څنګه د یورپ او د پاکستان خو یو ډېر بګ ډفرنس دی، ځکه چې موږ د تھرډ ورلډ کنټریز سره تعلق ساتو. نو څنګه چې د زندګۍ په نورو شعبو کې موږ ایز ا نیشن وروسته پاتې شوي یو، نو سیم د ایجوکیشن کې هم چې دی نو زموږ اوورال ایجوکیشن سیسټم چې کوم دی نو دا ډېر لوړ پاتې شوی دی. ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه چې یاره موږ ډېر وروسته یو، دا زموږ په ټیچر کې کمی دی که زموږ په نصاب کې کمی دی او که زموږ په زده کړه کې کمی دی؟ نو اوورال دې کې ملټیپل فیکټرز دي. یو فیکټر که زه پوینټ آوټ کوم نه به زیاتي وي. اوورال لکه د ګورمنټ نوالې تر د سټوډنټ پورې، د پیرنټس نوالې د ټیچر پورې، اوورال فاینانشل چې کوم سچویشن زموږ د ملک زموږ د خلکو پرسنلي، نو ملټیپل فیکټرز دي او هغه ملټیپل فیکټرز چې راوځي شي نو د هغې د وجې زموږ ایجوکیشن چې دی نو هغه ترقي نه ده مونږ کوم چې پکار وه. ستاسو خپله باندې هم بریلینټ کالج دی، دلته کې بریلینټ کې بیا تاسو کوم لیول ایجوکیشن دا کوئ؟ نو اصل کې زموږ چې ایجوکیشن سیسټم دی لکه موږ بریلینټ ګروپ اف کالجز کې نو څنګه تاسو ته مو وي زموږ یو محدود لکه زموږ یو سلیبس فالو کوو. موږ د بورډ سره رجسټر موږ ته یو بالکل یو فکس سلیبس ملاو شي، موږ هغه ټیچ کوو، هغه په سټوډنټس تیارو. نو لکه ته کار کولی شي خو ډېر محدود لیمټس کې دننه، لکه ته فری نه یې چې ته پای کې کوم هغه ډېر زیات انوویشنز یا ډېر زیات چینجز ته پای کې نه شو کولی. ته بالکل هغه داسې به زوین چې رستا لاسې تړلې شوي دي. لکه موږ ته یو سلیبس ملاو شي، هغه سلیبس دی هغه سټوډنټ ټیچ کولی، هغه خو کوالټي ټیچ کولی، د هغې ریویژن کولی، هغه په سټوډنټس باندې تیارولي. نو په دې دوران کې زموږ ټوټل سیشن تقریبا دا 6-7 منثس وي. نو په دومره شارټ ټایم کې د سټوډنټس هم کې هغه سټډي باندې زموږ بالکل هغه فل پلیج فوکس وي. خو که موږ د انوویشن طرف ته لاړ شو یا په دې کې موږ ایډوانسمنټ طرف ته لاړ شو یا د هغې سوچ کول غواړو نو موږ سره ډېر محدود آپشنز زموږ سره. تاسو د هغه ځای سټوډنټ هم لیدلی وي، د پاکستان د سټوډنټ خو ستاسو الریډي بالکل سټوډنټ کې څومره فرق دی، د هغه په زده کړه کې څومره فرق دی او هغه ماحول چې کوم دی؟ بالکل دا یو ډېر انټرسټینګ کوېسچن دی. زه اکثر د سټوډنټس په کلاس کې دا خبره کوم چې زه به تاسو ته یو پلس پوینټ ویم یو به درته نیګیټیو ویم. جی پلس پوینټ زموږ د سټوډنټس دا دی چې ماشاءالله دی چې کوم منټل لیول دی یا چې موږ IQ لیول وایو دا زموږ د سټوډنټس الحمدلله دا ایوریج یادوم، هغه انټیلیجنټ نه یادوم، دا آوټسټینډینګ دی. او دا په هیڅ لحاظ سره چې کوم د یورپ سټوډنټس دي هغې نه بالکل کم نه دی په هیڅ لحاظ سره. دا الله پاک قدرتي دی یو صلاحیت ورکړی دی چې ډېر بهترین، دا یو پلس پوینټ دی. خو نیګیټیو به پکې زه ایډ کړم چې هغه دی د خپل کار باندې هغه فوکس او هغه کمیټ چې کوم سټرونګ یو کمیټډ وي د خپل کار سره که نه، په دغه لحاظ سره بیا موږ ډېر زیات وروسته یو. کوم وګورو اوورال زموږ سټوډنټس هغه شانتې فوکس نه کوي په سټډي باندې. لکه فارم کې سټوډنټس وي نو زه به تاسو ته ووایم چې مور دین 90% سټوډنټس ورسره جاب هم کوي او جاب باوجود هم د هغوی سټډي چې کوم دی نو د هغوی ښه ټیک ټاک لیول په دې وجې چې هغه ډېر فوکس دی، هغه ټایم ویسټ کوي نه، ټایم ضایع کوي نه، خپل جاب کوي، هغه خپل سټډي کوي او د هغه ټایم ډېر ویل ارګنایزډ وي. انادر سایډ کوم خپل سټوډنټس ته وګورو نو زه به دویم چې 90% سټوډنټ زموږ نه دي جاب کې نه دي بزنس کې. ډاکټر صاحب زما د ماشوم دا سوچ چې زه میټرک وکړم نو مطلب جاب به نوکري به شروع کړم، ماته به نوکري ملاو شي یا FA وکړم BA وکړم، مطلب دا هغه په ذهن کې پړهی صرف د نوکرۍ دپاره ده. او د هغې ماشوم د هغې جی د نوکرۍ دا کوم کنسپټ دی که نه
نو دا ټوټلی چینج دی او یوازې د یورپ نه بلکې تر ډول که تاسو وګرځئ دا پاکستان یا زه به د یو څو کنټریز دي دلته د سبق دا کنسپټ بدل دی دلته سبق خلک کوي د جاب دپاره او سپیشل سرکاري جاب دپاره لکه دا پرایویټ څوک په جاب کې نه حسابوي خو لکه هلته کې تاسو وګورئ نو هلته کې بالکل لکه دا کنسپټ نشته چې زه به سټډي کوم نو سټډي به زه خامخا د جاب دپاره کوم دا یو المیه ده چې لکه زموږ ایجوکیټډ کلاس چې کوم دي کله چې هغې ډګري وکړي نو هغه 15 لس کاله د نوکرۍ په انتظار وي خو مین وایل هغه بل طرف ته نه ځي هغوی به اوس وي چې کوم نو به سرکاري نوکري به کومه او دا سبق ما سرکاري نوکرۍ له ویلی دی او زموږ په معاشرې په کوم یو رول دی چې یاره خلک دا یو پیغور ګڼي پلاني ماسټر کړی دی او فیل یې کړی دی او بیله بیله دا کار کوي که نه نو معاشرې پکې یو نګیټیو رول دی چې زموږ کوم ایجوکیټډ کلاس دی نو که هغه ادر دین جاب څه بل څه ځان له کاروبار کې یا څه کوي نو هغه مونږ یو ټیک ټاک ټارچر کوو ډاکټر صاحب تاسو د څنګه چې تاسو خبره وکړه په څو ملکونو باندې تاسو وزټ کړی چې هلته کې تاسو سکول ته ورغلي هلته کې تاسو د ماشومانو سره میلاو شوي اکچولي زموږ پولینډ کې زموږ چې کومه ډورمیټري وه د هغې سره خوا کې لکه داسې بالکل نږدې یو سکول کوم چې ما په لاره کې به راته نو هغه ما ډېر نږدې نه ابزرو کوو د هغې چې کوم ایجوکیشن سسټم و هغې کې به دا څیزونه تاسو ته ښکاره شي لکه چې زموږ د دې دغه نه ټوټلي ډفرنټ وي او سیم چې کوم دی نو چونکې فنلینډ د ورلډ د ټول دنیا ټاپ ایجوکیشن سسټم دی هغه زما یو کریوسټي و چې دا زه سټډي کوم چې دې کې څه داسې خبرې دي چې لکه هغه ورلډ نمبر 1 دغه دی که نه او چې کوم هیپینس انډیکس دی ورلډ وایډ نوجوانانو کې په دنیا ټول نه هغه انډیکس کې فنلینډ په دنیا کې نمبر 1 دی په کوالټي ایجوکیشنس کې نو هغه د هغې نه علاوه فرانس ما اوس هم په دې روانه ټایس باندې فرانس ته وزټ دی نو د دې نه علاوه نیدرلینډ چې کوم هلته کې نوبل پرایز نریټ چې کوم کانفرنس یا هغې کې ما شرکت کړو 2023 کې د دې علاوه سویډن شو د دې علاوه ناروے شوه جرمني ته بلکې 3 پیرې تللی یم نو د دې ټولو کنټریز د دې سکولینګ ما سپیشلی سټډي کوو بیا مې کمپیر کوو چې دلته څنګه سکولینګ دی پاکستان کې څنګه سکولینګ دی او یو څه به زه تاسو ته لکه داسې فرق ووایم چې لکه زمونږ په سکولینګ کې په ماشومانو کې په ډسپلن باندې هم ډېر فوکس وي مونږ چې کوم ډسپلن څه ته وایو کوم څیزونه مونږ فالو کوو خو د لسم هلک کې بیا هم ډسپلن را نه شي د هغه لایف په ډسپلن کې نه وجه څه ده لکه مونږ سکولینګ کې دلته ما وکتل زمونږ اسمبلي وي یونیفارم وي په قطار کې به ځې لاین به ځې یو ډېر لکه نارملي زموږ د سکولونو کې ډسپلن دې څیزونو ته وایي که نه چې هلک نه ویښته کټ کا دې په لاین کې سیده ودرېږه آسان باش هوښیار دې ریډي کړي او موږ ویل لکه که دا ټول څیزونه ډېر موږ لکه ډېر ویل ډسپلن دی خو که د دغې ماشوم ته له لسم نه پس کړي د په ژوند کې ډسپلن نه وي د ده په ریل لایف کې د ده ژوند دی که نه هغه ژوند کې د ده ډسپلن را نه شي انادر سایډ ما چې هلته کې ماشومانو وکتل نو هغوی دا قسم دا چې کوم پروسیجر دی ایون لکه د 5th کلاس تاسو ما د سکول کې مثال درکړه دا چې کوم فنلینډ کې تاسو ما نمبر 1 مثال درکړه نو هغې کې د سټوډنټ ایون یونیفارم هم نه وي چې څوک څنګه رالل نو دلته خو دا یو کنسپټ دی که سکول ته هر قسم واړه خلک وي دا سکول نه دی را جوړه د مثال خلک ورکړي چې هر څنګه واړه پکې راغله او هغې سره ما د هغې یو پرنسپل هغې سره ما ډسکس کړ پاکستان د سچویشن چې پاکستان کې داسې نو ریلی دی ور شاکډ چې دا دې لایک څنګه ایجوکیشن سسټم دی سره ما ډسکس کړو چې پاکستان کې داسې وي دلته خو ماشوم ویښته کټ کوي تېره چې په ډسپلن کې راشي که نه او ویښتو پرې خبره هغه ډېر زیات حیران و هغه وایي چې دا څنګه یو میډم وه د سکول انچارج وه نو هغه هم ډېر حیرانه شو چې لکه دا د دې مطلب سی د دې خو لکه زما سمجھ کې دا نه راځي نو ما داسې نور ډېر څیزونه لکه د هغې د دغه حوالې سره د لرننګ حوالې سره چې زموږ د سټوډنټس له سټرس ټیک ټاک ورکوو خو د هغه لرننګ چې کوم دی که نه هغه ډېر کمپریسډ پاتې شي هغه ماینډ هم ډېر زیات کمپریس پاتې شي هغه شانتې ګرو هغه ونه کړي کوم چې پکار تاسو لږ خپل باره کې چې تاسو پی ایچ ډي کړې ده لږ په دې باندې زموږ کتونکو ته خپل باره کې معمولي یو شاټ دغه ورکړئ نو ما خو پی ایچ ډي په 2020 کې زه کورونا نه مخکې زما د پی ایچ ډي دغه شو ما پولینډ ګډاس یونیورسټي اف ټیکنالوجي زما چونکې بیکګراوند د کیمسټري سره دی او پی ایچ ډي کیمیکل انجینیرینګ کې ده زما نو په دې تقریبا 42 الحمدلله ریسرچ آرټیکلز مې دي که تاسو ګوګل سکالر کې پروفایل ورکړئ نو زما دا نوم ډېر کامن نه دی نو سرچنګ کې ډېر زما دا نوم راځي ګوګل سکالر چې کوم ریسرچرز ورلډ وایډ خلک یوز کوي که نه او د دې علاوه 5 بکس مې لیکلي دي ماشاءالله او د هغې کې ما سره ورلډ وایډ مختلف آترز دي ترکي چونکې ترکي کې ما 6 منثs تېر کړي دي راسمس پلس پروګرام کې نو دا هغه ریسرچ سره ما بکس لیکلي دي ایران ته تلیم پکې نو دغه پکې هم یو ډفرنٹ ایکسپیرینس دی نو الحمدلله د ورلډ ډېر بهترین او دغه ریسرچ سره چې کوم دی نو ما جوائنټ ریسرچ کړی دی بکس مې لیکلي دي
او ریسرچ آرټیکلز لیکلي. ډاکټر صاحب راځو څنګه چې ما خپل انټرو کې خبره کړې وه چې د هغه سټوډنټانو لپاره د هغه ځوانانو لپاره چې د ملک نه بهر تګ غواړي چې هلته کې څه تعلیم حاصل کړو. که یو ماشوم د دې ځای نه یو ځوان د دې ځای نه ځي او هغه یورپ کې یا مختلف د ملک نه بهر تعلیم حاصلوي بالکل نو هغه له څه کول پکار دی؟ نو د سټډي ابروډ یا سټډي پارټیکولر زه به سټډي ان یورپ خبرو کوم دا د امید او چراغ د زموږ د سټوډنټس لپاره دومره قسم پرسي په حالاتو کې دومره مشکلاتو کې نن سبا دنیا ګلوبل ویلیج دی او زموږ سټوډنټس ته دا یو ډېره زیاته بهترین اپرچونټي ده چې دی لکه اپروچ کوم دی صرف د کې پی کې د پاکستان پر لیمیټډ نه دی بلکې دی لپاره ټول دنیا اوپن ده چې دی لاړ شي او دی سبق ووایي. نو زه کار ده چې لاړ شي بالکل زه خو سټوډنټس ایون په کالج کې زموږ هر کلاس د سټوډنټس لاړ شي زما لومبي سټپ دی چې سټوډنټس موټیویټ کول هغې اویر کول چېرې تاسو لازم دا یو اپرچونټي اویل کړئ ځکه چې د یورپ کې لږ تاسو مثلا 28 ملکونه دي او په هر یو ملک کې څو یونیورسټي دي او دا د هر ملک بېله پالیسي ده که نه پالیسي د سټوډنټ لپاره دې کې ماینر ډفرنسز پکې وي کنټري ټو کنټري ویری کېږي بعضې کنټریز کې میرټس های وي بعضې کې لو وي بعضې کې آیلټس ریکوایرمنټس وي بعضې کې نه وي دغه ماینر ډفرنسز وي خو اوورال اپرچونټیز چې کوم دی نو تھرو د یورپ چې کوم دی هغې د انټرنیشنل سټوډنټس اکسپټ کوي نه صحیح اکسپټ کوي بلکې زه به تاسو ته ووایم چې کوم موسټ اف د یورپین کنټریز داسې دي چې د هغې ایجوکیشن کمپلیټ فري دی فار ایگزامپل جرمني سویډن د سکینډینیوین کنټریز شو سویډن ناروے شوه اټلي شو فرانس شو نو دا کنټریز داسې دي چې دوی کې ایجوکیشن کمپلیټ فري دی. ډاکټر صاحب که یو ماشوم تګ غواړي نو هغه هلته کې چې لاړ شي نن سبا AI ډېره زیاته راکېږي دې نه هغه مایند څه اوسي چې زه به هلته کې څه کوم نو لکه زموږ دلته کې د میډیکل ساینسز یو ټرینډ دی نن سبا ډېر بهر هم د یورپین کنټریز کې هم دی خو د هغې سره سره کوم چې خلک د هغې نه اویر نه دي زیاتتر هغه ټرینډینګ سبجیکټس نن سبا ډیټا ساینس او ډیټا ساینس چې کوم دی دا د AI خو یو ټرینډینګ سبجیکټ دی نن سبا موسټ اف د پیپل چې کوم دی هغه نه اویر هم دي خو ډیټا ساینس په بیس باندې چې کوم دی AI ولاړ نو دا ځوانه یو ټرینډینګ سبجیکټ زموږ د کسانو ته لږ زموږ د کتونکو ته لږ ایکسپلین کړه معمولي بالکل AI چې کوم دی که نه دا ارټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دی نو دا د ډیټا په بیس باندې یو ډیسیژن میکینګ کوي د ډیسیژن میکینګ نه مخکې دله یو بګ ډیټا پکار نو دغه ډیټا انالیسز یو نن سبا یو ډېر ایډوانس فیلډ دی مانګ دی ډېر دی بالکل دې سره یو بل دی هغه دی سایبر سیکورټي سایبر سیکورټي داسې یو څیز دی چې دا د دې ټرینډ شته دی او د روان وخت کې نور هم سیوا کېدو واله دی لکه د هر یو ویب سایټ دی وړه نه وړی اداره ده د وړوکي دوکان هم وي که نه نو د هغه خپل یو ویب سایټ وي هغه خامخا د انټرنیټ سره کنیکټډ دی او هغه سایبر سیکورټي د هغې ضرورت دی نو په روان وخت کې دلته هم چې کله به نیټ دا ایکسپینډ څومره سیوا کېږي دومره د سایبر سیکورټي ضرورت سیوا کېږي زبردست نو سایبر سیکورټي هم یو ډېر ټرینډینګ سبجیکټ دی یو د دې علاقې یو کس دی هغه تلل غواړي د هغه جیب خالي دی هغه سره څه شته نه دا یو ډېر مسکنسپشن دی چې یورپ ته ځو نو ډېرې غټې پیسې پکار دي زه به تاسو ته وایم زموږ الحمدلله د دې بریلیانټ ساینس کالج زموږ 5 ټیچرز څلور اوس په دې وخت کې پولینډ ته له دې زما نه علاوه د دې اسکالرشپ اچیو کړی دی او زه به تاسو ته وایم چې لکه یو ډېر نامینل اماونټ کې لکه په 1 لک 2-3 لک روپۍ کې بهترین دی د یورپ بهترین یونیورسټۍ کې د اډمیشن اخیستلی شي نو زه به دا وایم ایکسکلوډینګ یو کې لږ ډېر کاسټلی د نن سبا خلک یو ټرینډ هم دی یو کې ته خلک ډېر ځي نو هغه یو ایزي آپشن دی خو هغه ډېر زیات لکه هیوي بجټ غواړي د مالدارو لپاره دی څه مې تاسو ووایي چې کوم لو بجټ خلک دي یا لوور میډل کلاس خلک دي د هغې دپاره بهترین ډېر یورپ ډېره بهترین آپشن دی او دا یو مسکنسپشن چې یاره په دې ډېرې پیسې راځي داسې بالکل نه او زه به دا پکې ایډ کړم چې د بعض خلکو ذهن کې دا وي چې دې له بس ډېر ایکسټراډینري قابل ماشوم به وي نو هله به هغه دا بالکل شي نو چې لږ داسې لکه زه چې کوم دا ماشومان خپل پېژنم ایوریج هلکان دي نو د دوی ته چې زه لیول ته وګورم د دوی هغه چې کوم آی کو لیول دی نو دوی ډېر بهترین طریقې سره هغه مطلب کمپلیټ کولی شي او اسکالرشپ یې کولی شي. ډاکټر صاحب که چېرې تاسو زموږ تحقیق نیوز په وساطت باندې داسې هر ځای کې تاسو ګوري APK کې هر ځای کې چې تاسو ګوري هغوی ته تاسو مشوره ورکوئ چې چېرې تاسو دا د دې ملک په دې باندې دې ملک ته لاړ شئ جی داسې مشوره ورکول غواړئ نو هغه به څه وي کوم ملک ته تاسو زه اکثره سټوډنټس زموږ ډېر راځي مشوره مو غواړي او بعضې سټوډنټ ډېر زیات ایکسایټډ وي او ډېر موټیویټډ وي هغوی پلار دوی چې ماله ځمکه خرڅه کړه او پیسې راکړه او زه ځم UK ته ځم او داسې که نه نو زما سپیشل میسج دی هغه سټوډنټس ته د هغې پیرنټس ته چې زه هغې ډسکریج کوم نه چې مه ځئ یا مه کوئ زه صرف هغې ته ایډیشنلي یو دا وایم چې ګورئ داسې تاسو ته په یورپ کې د دې نه ډېر ایزي آپشن دی چې وداوټ سپینډینګ اني مني تاسو خو په اسانه باندې اډمیشن اخیستی شئ
او ځکه چې یونیورسټي ډېرې زیاتې دي که ماشوم نمبر یې کم دي نو دی په ټاپ رنک یونیورسټي کې اپلای نه کېږي کنه دی د لو رنک کې وکړي د هغې نه کم زور یونیورسټي کې دی وکړي نو هغه ته هم اپرچونټیز شته چې دا د ایډمیشن وشي نو او په ژوند کې لکه دا سټوډنټس کم دي نو 10 کاله پس 20 کاله پس دوی به یاره یو ارمان کوي چې موږ اپلای ولې نه وکړی نو زه دوی ته دا وایم چې تاسو د FSC نه پس تاسو لازم ملزوم دا دغه خامخا وکړئ د سټډي دا نو یو ګوره یو فاینانشل دی چې تاسو ته اسکالرشپ میلاو شو نو ښه ټیک ټاک اسکالرشپ به تاسو ته میلاو شي نو فاینانشلی ته به یو سټرانګر پرسن یې لرننګ به ته بهترین وکړي یوازې لرننګ او فاینانشل نه بلکې که ته 4 ایئر سټډیز کمپلیټ کړې نو د هغې نه پس هم تا ته هغې ورک پرمټ درکړي او تا ته د جاب اپرچونټیز درکړي او کوم چې دا جاب دلته کې دا ټینشن دی چې ډګري وکړم بیا به څه وکړو دا ټینشن هلته بالکل ایگزسټ کوي نه د جاب والا چې اوس هلته کې یو هلک چې دی هغه خپله سټډي مکمل کړله ایګزیکټلی نو هغه سره به دا ټینشن وي چې زه به اوس بېروزګاره ګرځم دا چې کوم پاکستان کې زموږ یو بدقسمتي ده نو دا هلته کې یو خو دا نه ایګزسټ کېږي دویمه خبره دا ده چې لکه 4 ایئرس تقریبا ایوریج کوم یورپین کنټریز دي نو افټر 5 ایئرس 5 سال چې د یو کس کمپلیټ شي هغه یو لیبر مزدور ولې نه نو هغه ته هغې PR هم ورکوي کوم ته پرمننټ ریزیډنس وایي او پسې یا ساده زبان کې نشنلټي ورته ووایو او د دې به ځان یو ټایم به په دې لګي چې د دې څه فایدې څه دي خو دا ځان یو ډېر غټ دغه دی فرض کړه سټوډنټس ته نشنلټي میلاو شي نو د هغې کیریر د هغې چې څومره ژوند دی ورسره د هغه د فیملي نو ټول یو ډېر بهترین دغه هغه ته میلاویږي د بریلینټ سټوډنټ دی یا چې کوم بهر سټوډنټ دی د هغوی دپاره ستاسو څه رول دی زمونږ ایز ا ټیچر دا رول دی که نه ټولو لومبۍ خو سټوډنټس اویرنس هغې د دې موقع نه خبردار کول چې ګوره داسې اپرچونټیز شته دی او ورسره پلس هغه موټیویټ کول چېرې دا یو ډېره بهترینه موقع ده د دې نه تاسو فایده واله په دریم سټپ کې هغه ته سټپ وایز پروسیجر ښودل چې ګوره بیټه ستاسو به دا ریکوایرمنټس وي تاسو به کوم سټپس نه تېروئ نو په دې باندې په دې 6 تاریخ باندې موږ خپل هم چې کوم دی سیمینار هم کړو د هغې فرسټ سیشن ما خپله کړو سیکنډ سیشن چې کوم دی ډاکټر اجاز الحق صاحب زما لپاره خوشحالۍ خبره ده چېرې زه د یو سټوډنټ زه هیلپ وکړم او زه کم از کم هغه ته یو ګایډلاین ورکړو نو د بریلینټ ټول سټوډنټس دي ته زه په کلاس هم یو ګایډلاین زه ورکوم چې تاسو به څنګه ځئ موټیویټ کوم یې هم او بیا چې کوم دي انلاین اپلای کړي نو زه ټول سټوډنټس ته چې کله هم تاسو ته سټپ بای سټپ اپلای کې څه ځای کې مشکلات دي بالکل ما ته وایي هغه هم درسره کوو په انلاین پروسیجر دی یا کله چې هغوی سلیکشن اف کنټریز یا سلیکشن اف یونیورسټیز کې نو په هغې کې هم هغوی له یو پازیټیو سجیشن ورکوو چې کوم کنټریز ته لاړ شئ کم ښه دی کم ښه نه دی نو الحمدلله ډېر خپل میکزم کیپیسټي کې موږ خپل ادا کړی دی او څنګه تاسو ته ما وختي ووایي چېرې د بریلینټ ایون زمونږ چې کوم ټیچرز دي کوم دغه دی نو الحمدلله 5 ټیچرز زمونږ داسې دي چې دی په پولینډ کې اسکالرشپ یې چیو کړی دی او الحمدلله ډېر هینډسم او ډېر ښه ټیک ټاک چې کوم دی نو هغې اسکالرشپ دغه کړی دی الریډي هغې تللي دي بلکې څه ټیچرز داسې دي چې تاسو ته ما وختي ذکر هم وکړو چې هغې د نیر فیوچر کې چې کوم دی نو هغې مې ورپسې شارټ وټ کې یو خبره بس بیا دی پروګرام یو سوال راځي او پروګرام ډېر اوږدېږي او خپلو کتونکو ته هم دا وایم چې ډېر ښایسته گفتګو روانه ده خو یو بریلینټ کې لکه زه ماشوم داخلومه ولې داخل کړم نو بریلینټ بلکې زه به نه ویم که نه چې کله فرض کړه زه یو ماشوم یو کالج کې زه د کالج اونر نه یم نو د فرسټ تھنګ چې کوم دی نو هغه دی زموږ چې کوم ټیم دی ټیم ممبرز دي کوم چې دا کالج چلی الحمدلله دا 3-4 ممبرز دي او لکه د کوالیفیکیشن یا د فیلډ ایکسپیرینس په لحاظ سره زه به تاسو ته پرسنلی ویم زما نه صرف ما PhD کړی ما تقریبا 13 سال کالج ټیچ کړی او د مردان چې پرومیننٹ انسټیټیوشن دي د الحق کالج نه والے د قائد اعظم کالج نه تعمیري سیرت کالج نو ما په ډیفرنٹ انسټیټیوشنز کې ټیچنګ ایکسپیرینس دی او ټوللی کالج بیسډ الحمدلله ایکسپیرینس سیم د سمی صاحب سیم چې کوم دی امجد صاحب یا دا نه چې لکه صرف ډیګري دا او لکه نو ګراوند ریالیټیز نه وي خو نو داسې نه ده بلکې نه صرف ټیچنګ بلکې ایڈمنسټریټیولی دا تاسو ما کوم نمونه واغسته نو په ډیفرنٹ ادارو کې ایڈمنسټریټیولی یا د ټیچنګ ایکسپیرینس شته دی نو الحمدلله یو خود دا یو غټه وجه ده چې کوم ټیم دی هغه د پرایویټ سیټ اپ نه خبر دی ویل کوالیفاید دی نمبر 2 دا ایکسپیرینس هم دی بل دا چې کوم سټرګل دی که نه کوم محنت دی نو مونږ شپه ورځ نه دی کتلی الحمدلله که سهار دی که غرمه ده او که ماښام دی نو د سټوډنټس د دغه دپاره مونږ ځان چې کوم دی نو هغه یو قسم وقف کړی دی نو زه به دا ویم چې لکه د ټولو یونیک سیس چې کوم دی هغه دی د بریلینټ ټیم الحمدلله زه په فخر سره ویلی شم چې دا لکه ون اف د آوټسټینډنګ چې کوم دغه دی او زه به تاسو ته ووایم چې بریلینټ الحمدلله د ون ډسټرکټ مردان سیکنډ لارجسټ کالج دی څه شوه ډېره مننه ډاکټر حمید الحق صاحب ګرانو کتونکو پروګرام ډېر زیات اوږد شو او د پولینډ او د نورو ملکونو
چې کوم نور ملکونه دي د هغې د تجربې په حواله باندې به هم سره پروګرام کوو چې ډاکټر صاحب هلته کې چې کوم ایکسپیرینس یا چې څه لیدلي دي هغه به شیر کوو د دې خپل ینګ جنریشن لپاره د خپل نوجوان لپاره چېرې دوی ته څه زده کړه وکړي. اوس هم پروګرام ډېر زیات اوږد شو او په اخره کې دا خبره وکړم چې دا پروګرام شیر کوي د دې وجې چې د دې سره به د چا بلایي وشي بریلینټ کالج ته راتلی شي حمید الحق صاحب دلته کې ناست دی او بھرپور طریقې سره به یې ګایډ کوي هم په دې حواله باندې به موږ بیا هم پروګرام کوو. د ظهور خان اجازت غواړم د ډېر الله په امان.